ګرانو کتونکو خبرې کومه د ضلعي انتظامیې په بېغورۍ باندې د ډیپټي کمشنر په لاپروایۍ باندې او بیا دا ښه خبره ده چې دې وخت کې خو د صوبایي حکومت لخوا داسې څه پراجیکټ په نظر نه راځي نو یو نه د ان جی او په کوششونو سره په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې یو تقریب چې کوم دی هغه روان و ویل کېږي چې دا تقریب 2 ورځې وشو اوس په کاغذونو کې وشو داسې وشو څنګه وشو خو په نن ورځ باندې په دغه کې نه سټالونه په نظر راتلل او دغه تنبو لګېدلې دومره لویه خرچه پې شوې ده خو لاندې ورته کسان نشته یعنی خبرتیا نشته د میډیم بعضې خلکاران ته ویناګانې شوې وي او بعضې خلکاران چې کوم دی نو هغه سایټ ته ایښودی شي نو د میډیا د کورج نه دغه پروګرام خو پاتې په نظر راځي خو چونکې دا پروګرام دا یو ان جی او را جوړ کړو ضلعي انتظامیې پې خپل نوم کړی دی نن په 2 ورځ په دغه کې سټالونه خو نو یو ګرانو کتونکو زموږ دې وخت کې ضلعي انتظامیې چې کومه ده یعنی ضلعي نظام دا د الله په قدرتونو باندې چلیږي نه د ډیپټي کمشنر نه د ای سي ګانو څه کار نه ګورو په بازارونو کې منمانی نخنامې چلیږي چینچیانو والا خپله خوښې کرایي اخلي ګراني دې وخت کې د اسمان سره خبرې کوي دغه خو یو بېله خبره ده خو دلته کې دا خبره چې کومه ده نو د دوی نه چېرته پیارو شته نه پریس ریلیز شته دې وخت کې ضلع 400 2 محکمې دي چې یو محکمه پولیس یو محکمه صحت د دوی نه به صحافیان خبرېږي چې په دې ضلع کې څه روان دي خو د ډي سي د ای سي ګانو د کارکردګۍ نه به خبر نشي نو زه دې وخت کې د دوی کارکردګي بالکل نیل ګڼم او خو څه کارکردګي وي نو زموږ سره دې شریکه کړي چې په هغې باندې موږ چېرته بحث مباحثه وکړو چې دا 400 بغیر ډي سي خو نه چلېږي ډي سي شته چې نو لږ پکار و چې یو پیارو پوسټ وي او د دوی پریس ریلیز راته ای سي شته چې وی نو ډېره ښه ده هر سړی لګیا دی قبضه مافي او لوی سیسټم خو دغه پروګرام چې دې ته یو ایم پی ای رانغی یو ایم این ای رانغی یو تحصیل ناظم رانغی د دې وجه څه کیدی شي د دې وجه همدغه کیدی شي چې دا د ضلعي انتظامیې هغه کمیونیکیشن ګیپ چې کوم دی څنګه چې میډیا بعضې خلکاران ته نو ویلې نو کیدی شي چې دونه لوی تقریب ځای تنبونه ګورم نو په دومره لوی تقریب کې خو یو ایم پی ای ایم این ای تحصیل ناظمه خو پکار و چې پکې ناست و که نه او بیا زه ایم پی ای ګانو ته هم د دې ضلع وایم چې ستا په ضلع کې څه روان دي څه کېږي ځان څه خبروی د څه نو که نه خو قام اور درکړي او په پیراشوټ نه یې راکوشوي نو بیا د دې قام لږ تپوس وکړي د قام پیسې بې ځایه لګي په دې ضلع کې نو د قام په ځای راځي او دغه شانتې د خپل خوښې چې کوم دی نو خلک هم راغوښتل کېږي او د خپلې خوښې پروګرامونه روان دي نو په دغه پروګرام باندې ماته دا اندېښنه ده چې دا میډیا ته هم راغلی وي دا په چینلو باندې چلیدلی وي دې کې د کم سټالونو څو په 2 ورځ خو سټالونه نو دا زه د ډي سي 400 چې کوم دی نو کمزوري ګڼم کوم ځای کې چا مشوره کړې خو وي په دې ضلع کې وي ماته لا دې وخته پورې پته نشته ښه چې دې ضلع کې ډي سي ای سي هسې څوک شته دی او که نه ځکه چې د هغوی په نظر کې موږ نه یو زموږ په نظر کې هغه نه دی نو دې وخت کې حالات ډېر کړکېچن دي الله دې خیر وکړي